بسم الله الرحمن الرحیم. چرته چې معیاري تعلیم په ګرانۍ باندې شي، ګران شي، سخت شي، مهنګا شي، د انسان د وس نه وځي، هغه ځای کې به بیا په معاشره کې بزنسمینان پیدا کیږي، خو انټلیکچوال فلاسفران او د تھینکینګ والا کسان دا بیا په معاشره کې نشي پیدا کېدی. د دې مثال زه تاسو له درکوم. تاسو به په خپل هم کتلی وي چې په انډیا کې اوس هم هلته په پرایویټ سکولونو کې داخله اغستل دا هغه جوی شیر کالانه یې، یعنی سخت نه سخت عمل چې کم دی هغه عمده دی. په هغې کې داخله اغستل، بیا والدین د هغې دپاره ډېر زیات محنت کوي، خواریم کوي، خو هغه ځای ته هغه مقام ته هغوی نشي رسېدی چې هغوی دا خپل بچي چېرته په پرایویټ سکولونو کې داخل کړي. دې باندې فلمونه هم جوړ شوي دي. یو فلم په ما په خپله د مخکې ورځو کې وکتلو، پریکشا نوم دی د هغې فلم، ډېر زبردست فلم په هغې باندې جوړ شوی دی، هم په دې تعلیم باندې جوړ شوی دی. او د یو تعلیم یافته نوجوان چې کوم په هغې کې په سرکاري سکول کې وي او ډېر زیات قابل وي، هغه د پرایویټ سکول ته چې والد صاحب راولي، هغې دپاره هغه بیا اخره کې غلا شروع کړي، ځکه چې د هغه وس دومره وي نه، هغه په خپله د یو سیکل والا رکشه چلوي او ماشومان هغه سکول ته راولي. خو ډېر ارمان وي چې زما زوی دې په دې ځای کې سبق ووایي، نو د هغې دپاره بیا دا سختې برداشت کوي په ځان باندې، اخر کې پکې جیل ته هم لاړ شي. نو عرض مې دا دی چې چېرته تعلیم کله مهنګا ترین شي او بیا د انسان د وس نه وځي، نو بیا هغه ځای کې بزنسمینان پیدا کېږي. زمونږ دلته په پاکستان کې داسې شعبې شته چې په هغې کې داسې خلک شته چې هغه درد دل والا دي. زه په خپله د پرایویټ سکول مالک یم، په خپله د پرایویټ سکول چلولو والا یم، خو زمونږ په دې پرایویټ سکولونو والا کې هم داسې کسان شته چې هغوی هم دا د بزنس په شکل باندې چلی. هغوی چېرته هم د ماشوم د کرکټر دپاره یا د ماشوم د قابلیت دپاره د هغې قدر ورسره نه وي، هغوی خپل فیس سره کار وي او خپل فیس باندې خپله اداره مخکې کړي وي. داسې کسان او داسې خلک هم زه پیژنم چې په الله تاسو یقین وکړئ چې هغوی د دې پروفیشنل تعلیم نه خبر هم نه وي. که تپوس دې وکړي چې پی ټي سی، سی ټي، بي ایډ، ایم ایډ دا دې کړي دي یا پروفیشنل څه تعلیم د دې لپاره تاسو کړی دی، یا څه تاسو د دې لپاره نفسیاتي کورسونه چې کم کیږي تاسو کړي دي، خبر هم تی نه وي، بس بزنسمین وي، پیسې انویسټ کړي وي، نو هغه خبره بیا رښتیا ثابتېږي چې هغه علم بڑی دولت ہے والا هغه بینر خلک اکثر لکوي که نه، نو هغې کې بیا خلک وایي چې که د دې خبرې باندې یقین نه راځي، نو چېرته د پرایویټ سکول والا کور وګورئ چې علم بڑی دولت ہے او که نه، نو په رښتیا باندې هغې باندې خلک دې نظریې معاش جوړ کړی دی او هغه مکه شان خلکه په هغې باندې انویسټمنټ وکړي او پیسې پې ګټي. نو چې چېرته هم کله داسې د قابلو خلکو قدر نه کیږي او قابل خلک چې کوم دی هغه په سرکاري سکول کې وي مثال په طور باندې، یا په بیکورډ ایریا کې وي، یا د هغوی وس دونه نه وي چې په پرایویټ سکول کې داخل شي، نو هغه ځای کې بیا همدقه شان خلک پیدا کیږي چې هغوی صرف او صرف بزنس مایند وي، هغوی صرف بزنسمینان وي، هغې کې انټلیکچوال خلک نه پیدا کیږي، هغې کې ذهین کسان نه پیدا کیږي، هغې کې بیا د کوشش او د محنت والا کسان نه پیدا کیږي، هغې کې بیا همدقه شان کسان پیدا کیږي چې سبا په موږ باندې حکمرانی کوي خو خبر هم نه د څه نه هغوی د ګراوند نه خبري. د ډي سی او اے سی ته تاسو وګورئ که نه، دا کسان چې کوم د پرایویټ سکولونو نه او کالجونو نه تللي وي یا میډیکل کالجونو کې چې کومو ډاکټرانو سبقونه ویلي وي، دی انسان ته د انسان په نظر ګوري، د سپي په نظر هم ورته نه ګوري. دا څه وجه وي؟ دا همدقه وجه وي چې هغوی د خپل تعلیم د ذریعه معاش لپاره کړي وي، هغوی دې ته اډوله سوچ هم نه کوي. ټول خلک نه یادومه، ګنتی کې چند لوگ آٹے میں نمک برابر، دا یو څو کسانو خبره کومه، د ټولو خبره نه کوم. په معاشره کې ښه خلک هم شته، ښه ډاکټران هم شته، د درد دل والا خلک هم شته، مسیحا افراد هم پکې شته، خو ډېر کم. ما تاسو ته عرض وکړو چې آٹے میں نمک برابر دا لږ دي، ډېر کم دي په معاشره کې. که چېرته په معاشره کې د دې تعداد زیات شو، زموږ دا معاشره به چې دي دا به ګلې ګلزار شي، په دې کې به بیا د خلکو د دک درد د تقسیمولو دپاره هر یو اوږه حاضره وي، هر یو کس په حاضر وي، خو چونکې داسې خلک شته دي نه د درد دل والا او نه داسې قربانۍ والا کسان شته، نه داسې تربیت زموږ په دې پرایویټ سکولونو کې ورکول کېږي. په دقې وجه باندې مونږ بزنسمینان جوړو خو انسانان نه جوړو. خوشحال و بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.